अस्सलाम वालेकुम خوږو ملګرو څنګه حال دی خیر دی ټیک ټاک امید لرم چې تاسو به ښه یې د شپږ اوو غنټو مزل نه بعد چې کوم دی فاینلی مونږ هلته ورسېدو کوم کسانو سره چې نن زموږ میټینګ دی خو سوچ مې وکړو چې ستاسو ملګرو دپاره یو وړه غونډه کې ویډیو جوړه کړم نو تاسو ته به انداز وشي آیا چې دا تار او صادر څنګه جوړیږي ډېر یو بهترین د سوات او یو ډېر ښه لوکیشن دی زما وروسته به تاسو دا مشین کاري په دې ځای کې تقریبا 100% چې کوم دی د لاس کار دی دې کې د بجلی مشینونه نشته دی دلته چې څومره کاریګر ناست دي څومره کار چې په دې ځای کې کېږي میل فیمیل چې کومې صادرې جوړیږي کم تار چې جوړیږي هغه ټول د لاسونو په مدد باندې جوړیږي هیڅ قسمه داسې مشینري په دې کې نه یوز کېږي کوم چې د بجلی نه سټارټ کېږي اختر ورځو وجې نه خو چوټیانې دي په دې ځای کې خو زه انشاءالله کوشش کوم چې دې ځای کې کم کارخانې داسې کولاو وي په هغې کې کاریګر کار کوي چې هغه ځای هم تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري دا مشینونه دي دې کې تقریبا نیمې صادرې لګېدلې دي چې کم کې د ملګرو د اختر وجې نه نیم کار پرېښی دی او مې بي کېدای شي هفتې ورځې نه دوباره هغوی کار سټارټ کړي انشاءالله په ویډیو کې به مخکې تاسو هغه هم ګوري چې کم ځای کې نور کاریګر کار کوي او هغوی کار کوي هغه هم انشاءالله زه تاسو ته ویډیو کې ښیم د خیره دا اوس په دې کې ما صوابۍ والا صادرې جوړ کړي ډېرې ښکلې دي هغې ته مونږ هغه صحیح کړي دي ډېر مزهدار دي هغه به په سراجي باندې ورځ وکړي دا ډېر صحیح شی سرې صادرې دي سرې اوس ته سره شته هغه شته چې خوږو ملګرو لږ مزل نور شو لږ بله رالو نو دې ځای کې چې کوم ملګري دي هغوی خپلې چوټیانې ختمې کړي دي او هغوی کار له راغلي او کار یې سټارټ کړی دی په دې ویډیو کې به تاسو ګوري چې یو ملګري آلموسټ یو صادر جوړ کړی دی او د بل صادر سټارټ چې کوم دی دوی اغوستی دوی سره چې زموږ خبرې شوي نو دوی وایي چې یاره مونږ په ورځ کې تقریبا کو سهار نه مونږ سټارټ واخلو نو مازدیګره پورې تقریبا 2 صادرې جوړېږي لګیا دی او دا چې څومره وړۍ په دې کې یوز کېږي نو دا بالکل پیور وړۍ ده خو دا د ګډ وړۍ ده او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې د انګوره ریبټ نه به هم یو ډېره غټه انډسټري چې کوم دی په پاکستان کې جوړیږي او دې سره انګوره ریبټ سره چې کوم تړلی شوي فارمرز دي دا به د هغوی یو ډېره غټه ګټې زم چې د ګورنمنټ سپورټ نه علاوه چې کوم دی هغه ملګري چې کوم مونږ سره یو ځای دي یا هغوی په خپل ترو باندې چې کوم دی یو محنت کې لګیا دي چې یاره انګوره ریبټ نه وول د هغې نه پس د هغې تار او د تار نه پس چې کوم دی صادر جوړیږي نو دوی دومره محنت کولو دومره 7-8 غنټې مزل کولو دلته د راسو مقصد دو چې کوم مقصد دی چې هغه موږ ته میلاو شو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې د انګوره ریبټ وول نه چې کوم شالز یا تار چې جوړیږي نو د دې به په پاکستان کې انشاءالله یو ډېره غټه انډسټري جوړیږي انشاءالله